السلام علیکم ګرانو کتونکو د اوشا دا ټیم تاسو سره د امیر آباد د پول نه موجود دی چې دلته موږ سره دوه مشران ناستې دي او د دوی د خولې د وینا مطابق چې دوی کم از کم د 15 کالو نه په قومي وطن پارټۍ کې هغه کمې الې ځلې دي هغه د دوی د قومي وطن پارټۍ سره کړي دي راځو به موږ به د دوی نه نن چې کوم ارشد عمرزی د قومي وطن پارټۍ نه پی ټی آی ته لاړی په دغه حوالې سره به د دوی زباني خبرې هم اورو چې په دغه حوالې سره دوی څه ویل غواړي. زما جی نثار خان نوم دی، امیر آباد پور اوسیدونکی ما رقندارو کلي او د دې پارټۍ سره تقریبا د 15 کالو نه وړاندې نه موږ د قومي وطن پارټۍ چې اوس شوله او وړاندې د دې نه پاکستان پیپل پارټي وه دا تیر نشان والا، نو موږ د دې سره چې دلته کیو خو ما د دې پارټۍ دپاره کم از کم د لکوانې نه د لسم د نهم اتم نه راواله تر دې وخته پورې 42 سال عمر هم شو. اوس دې وخته پورې موږ دې پارټۍ کیو خو که موږ کله دا قومي وطن پارټي بیا پرېښودله نو موږ د ارشد عمرزی د وجې نه پرېښې وه. بیا زموږ په کلي کې هارون نومي دی، خو هغه پی ټي آی ته لاړې، زه عوامي نیشنل پارټۍ ته رالم دې خواته د شکیل بشیر خان عمرزی سره شومه. داسې زما هغه وراره کوم دلته کې اکرم خان چې دی نه دلته کې د امیر آباد پل اوسېدونکی دی، هغه هم عوامي نیشنل پارټۍ کې چې دی نه شامل شو. دا تاسو موږ ته واضحه کوئ چې تاسو د ارشد په وجه باندې ولې د قومي وطن پارټۍ نه لاړئ؟ یاره جی زموږ چې څونه خدمات دي کم از کم نو دا نه ارشد د عمرزی په دومره خدمات د دې پارټۍ لپاره نشته دی. دا د ټول قوم ته ښکاره دی چې دوی کله دې پارټۍ کې شاملېدل او موږ ته راتلل نو دوی لپاره جام نه وروسته چې کله دوی په یو غولو کې ګیر شو او په لانجه کې ګیر شو، کله بیا به مصیبت کې اخته شو کله او دوی یو طرف ته لار نه وه، نو بیا دوی آفتاب محمد خان شیرپاو یو داسې یو غټ سیاسي لیډر و، یو ښه لیډر و چې دوی په سر باندې لاس کېښود او دوی بیا چې کوم دی نو راوستل او په هغه وخت کې دوی بیا ځان سره کېنول په یو ځای باندې او د هغوی دونه سپورټ دوی له ورکړه او دوی سره دونه مرسته وکړله چې دی ناظم اعلام جوړ کړو. بیا ورپسې چې دی د هغې نه وروستو چې دی عالمزیب عمرزی چې دی الله پاک دی چې کوم دی وبخي زموږ یو ډېر خوږ ملګری و، هغه چې کوم ان پی ایم جوړ شو دغې نه کو د ارشد عمرزی چې کوم دا سیټ ګټلی و او بیا هم چې کوم نو لکه دا دوی چې دی نو بیا به را خلکو ته چې یاره موږ غرق شولو او مړه شولو او خلکو دغه کړو نو لکه دا بیا ټول چې کوم نو په دغه طریقه باندې ارشد عمرزی هم بیا د اوټ واخیستو. نو زه به ته دا ویم چې د ارشد عمرزی او د دوی چې کوم دی خورشید خاندون نه په اخلاق یو بدترین خراب اخلاق ور دوی چې زه هارون اکرم د کلي نه جان نثار خان د موږ د تره زوی اخواته نور ایوب خان لالا دوی دا ټول کسان موږ کوڅونه لاړو دې پارټۍ نه تللي وو، نو صرف او صرف موږ چې دی د ارشد عمرزی په وجه باندې یا د خورشید په وجه باندې د قومي وطن پارټۍ نه موږ استعفا ورکړې وه او موږ عوامي نیشنل پارټۍ کې چې کوم دی شمولیت اختیار کړی وو. او اوس د دې خلکو ته دا خوشخبري آفتاب محمد خان شیرپاو ته ورکومه چې انشاءالله الرحمن دا مخکې چې دی نو دوی سره دغه یو څه وټونه نو مخکې دوی سره مرسته او ملګرتیا را چا نه وه، خو کومه مرسته او دوی سره چې کومه چا چې کوم دغه و ورسره همدردیانې وي نو هغه صرف او صرف د آفتاب احمد خان شیرپاو په وجه باندې خلکو د دوی سره چې کومې همدردیانې وي او کومې دغه وي هغه ورسره وي. او مخکې دوی ځان له همدغه شان ته کېناستو دوی چې دی نو د یو خپل چې دی نو هغه خپل ځان برابرولو د پارټۍ مقصد یې همدغه خپل یو ملګري له همدې ځای کې بغیر عطا محمد نه د یو څو کسانو نه دوی چا لمسني دي کړي. ګینې ودې ښایي زه دلته په چندروډا کې ناست یم، اوس هم د امیر آباد پول په اډه کې ناست یم دا خبره کوم او د لشلو کسانو وړاندې او زرو کسانو وړاندې دا خبره کولی شم چې یاره د پیپل پارټۍ دپاره چې زما څونه په خدمات دي او یاره قومي وطن پارټۍ دپاره ما کوم نیتوب کړی دی کوم کوڅه په کوڅه ګرځېدلی. زه آفتاب محمد خان شیرپاو ته چې دی نو دا میسج ورکوم او یو خوشخبري ورکوم چې د پتلو باندې خفه کېږم. دا ارشد عمرزی یو داسې سړی دی کوتان راړی چې د ده په وجه باندې به آفتاب محمد خان شیرپاو سره واپس ډېر ملګري انشاءالله الرحمن چې واپس د ده په دغه ډله کې نثار خان ته راته ووایه چې ارشد عمرزی چې کوم قدم چوت کو چې آیا دی ښه وکړه یا غلطه وکړه؟ یاره زه بیا ډېر سخت خفه یم ولې چې عمران خان دا پارټي چې ډېره روغه پارټي وه او داسې خلک چې پکې لاړه او ورلوله یقین وکړئ دا به چې دی نو لکه ښه نه شي، دا خلک به ډېر زیات چې دی نو لکه واپس چې دی نو په شا باندې شي. اوس تا خپله څه سوچ لرې چې ارشد دی خو د هغه پارټۍ نه لاړه، آیا ستا اوس څه سوچ؟ یاره دې وخت کې خو زه عوامي نیشنل پارټۍ شکیل بشیر خان سره تعلق ساتم، هارونو سره به چې دی دا کوم دې وخت کې زه عوامي نیشنل پارټۍ سړی یم، خو به هر حال زه دا وایم چې د ده په تلو باندې د قومي وطن پارټۍ نه او په پی ټی آی کې شمولیت سره به چې دی نو بېرته قومي وطن پارټۍ په وجود کې راځي انشاءالله الرحمن او دا به بیا سر پورته کوي.